السلام علیکم ګرانو کتونکو واجد خان ما او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی ګرانو کتونکو روزې مبارکه میاشت ده او اختر را روان دی د خیره سره په دې یو څو ورځو کې د اول خو الریډي په خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې کاروبارونو چې کوم دی اسم مخ ورانه ده کاروبارونه شته دی نه په دې کې چې کوم دی دغه ته T20 میچونه سټارټ شوي دي د هغه میچ د وجې که تاسو له ښکاري په یو شپه کې روډ جوړ شو په یو شپه کې بله خبره دا ده چې د باچا خان چوک نه چرګانو چوک نه روډ بند دی دغلته روډ بند دی دغه سایډ له روډ بند دی چې دا کوم کاروباري حضرات دي دي له مشکلات دي کاروبار شته دی نه هر سړی پریشانه دی نو داسې څه وجوهاتو چې دي دا روډونه د روژه کې دي له بند که دغلته موږ د خلکو سره هم خبرې کوو چې یاره د روژه کې دا یو څو ورځې پاتې دي دې نه بس د خیر اختر مخه ده روژه نه د میچونه سټارټ شوي دي پېښور ښار کې روژه ده هغه اړخ له هم روډ بند دی دې خوا هم روډ بند دی دې خوا هم بند دی هغه چې کومې وړې وړې کوڅې دي هغه هم بندې دي څه ویل غواړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو په خپله ویل چې دغه ورکوټي کوڅه هم بنده ده دا ځای هم بند دی چرګانو فردوس سایډ نه هم بند دی نغرۍ سایډ نه هم بند دی زه به تاسو ته اوسنی موجود دا کوم تاسو وینئ دا لوګانو جالۍ دي زموږ چې کوم مالونه پیاز الو را روان دي هغه دې کې لکه بالکل د انډیا بارډر کې دي دا هغه ځای نه په شا باندې په دې روژه کې دا مزدوران راوړي دا ګاډۍ به دلته راتلو زموږ دوکان مخې ته به ګاډۍ ودرېږي دوکان ته به موږ سودا کوو پرېږده اوس یې دې حد پورې هغه کړی چې یاره نه تاسو به د هغه ځای نه دې خوا نه راځئ هغه ځای نه دا د مزدوران په لاس ګاډو کې او په شا باندې سودا راوړي خرڅوي باقي اخیستل خرڅول خو مکمل پټه په باندې ودرېدل ځکه چې دې سایډ نه څوک نه رابلي یو سایډ نه هم ته موږ ته څوک راپرېږدي نو خرڅول کوم دی اخیستل خرڅول خو ختمه شول د ټول نه غټه خبره ده چې اختر را روان دی د نورو خلکو غوندې زمونږ هم بچي شته زمونږ هم کورونه شته دی زمونږ بچي او زمونږ مور پلار هغوی موږ نه پیزار کپړې جامې دغه غواړي د نور څنګه چې نور خلک غواړي د کوم ځای نه موږ راوړو موږ چې کوم سودا خرڅو چې په ما باندې چا خرڅه کړي د هغه پیسې نشم برابرولې سودا هلته پرته ده په ما باندې دوکان کرۍ روانه ده د دې شاګردانو پیسې په ما روانې دي زما د کور خرچه روانه ده زما خرچه روانه ده نو کوم طرف نه په مال راځي کرکټ صحیح دی چې بهترین څیز دی موږ ټول په دې خوشحال یو چې زموږ صوبې ته کرکټ واپس راغی خو چې کم از کم څه دې یو طریقه کار خو یې جوړ کړی دی که نه لکه اوس کلاړیان لاړل اوس هم دا روډ باندې که کلاړیان راشي بیا هم دا روډ باندې نو کم از کم چې خیر دی هغه ټیم کې دې بندوي بالکل چې کله کلاړیان راځي ځکه چې د سکیورټي د ټولو دپاره اولني څیز دی زموږ ملک امن وي موږ ته به خوشحالي وي خو لکه دا نه دا اوس مکمل بندیز دی دا راته ووایه که نه چې غونډ پېښور کې روډونه مات دي په دې څلورو پنځو کالو کې چا تپوس ونه کو دا روډ په یو شپه کې جوړ شو نوي فنډونه هم نشته نو دا خو موږ چې راغلو د شپې 3 بجې روډ شروع شو غریبان سهاره پورې ختم نو او د عوامو لپاره بس عوامو له مشکلات ورکوي خو ځان ته مشکلات او تکلیف نه ورکوي نه زه بیا هم چې کرکټ لکه ښه څیز دی د موږ د ملک فایده ده د صوبې فایده ده زموږ دپاره فایده ده خو چې دې یو کم از کم یو داسې طریقه کار یې جوړ کړی وي چې یو لار موږ ته خولا وي ګاګ موږ له به ګاګ هم راته موږ دا سوداګانې خو خپل دوکان ته راوړلې نو دا زموږ هغه د ټول کال بهترین ورځ همدا وي د اختر ته نږدې په دې کې خرڅ اخیستل زیات دي کورونو والا راځي سودا کوي موږ سودا ورکوو بس هغه ټول سیسټم اوس ګډوډ دی بچي ډیمانډ کوي خامخا کوي څنګه چې تا نه کور کې ډیمانډ نه کوي کور کې چې ما له پیزار ما له کپړې دغه شان موټر غواړي زما خپل ضرورتونه دي خو بس اوس هر څه ګرانو کتونکو تاسو د دکاندار خبرې غورو دی مشکلات ډېر زیات دي ما خو مخکې هم دا خبره وکړه چې کاروبار په پېښور کې دا مرکز دی کاروبار شته دی نه او د روژه کې د خلکو چې کوم دی د هر سړي د هر کور کې چې کوم دی د سبزۍ ضرورت دی خو سبزي لارې ولا بندې کړي دي دلته کې سبزي منډۍ ده یو وړه منډۍ ده دلته هغه طبقه راځي چې کومه غریبه ده هغې دپاره چې کوم دی وروره لارې روډونه هر څه بند دي سهیل افریدي صاحب هم دا یو خبره کومه چې دوی خو یې فنډونه نشته نو دا یو شپه کې دا روډ جوړ شو دا ډېره بس افسوس خبره ده چې ته دا یو روډ جوړولی شي نو د نورو باندې څه چل شوی دا نور روډونه هم جوړ کړه او د عوامو له لږ ریلیف ورکړه د عوامو ډېر زیات توقع د تا نه دي خو هغه توقع تا نه لګیا دی ختمېږي ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو سره ما خبرې وکړلې چې مکمل روډونه ولا بند دي دې سره سره به سکیورټي حوالې سره هم خبرې وکړو ګرمي ده روژه ده یو انسان هم چې کوم دی 10 قدم هم چې اخلي نو ډېر مشکلات او تکلیف وي ورته دې سره سره وګوره که تاسو له ښکاري زما
ټریفک موجود دی په روډ باندې ولاړ دی دا سهار نه ودرېږي د شپې تقریبا 11-12 بجې پورې زما ټریفک ولاړ دی زما پولیس ولاړ دی پولیس سره سره دا د WSSP عمله هم ټوله موجود ده دا وګورئ په دې سخته ګرمۍ او په روژه کې چې کوم دی دا غریبانان هم دلته موجود ولاړ دي دې سره سره چې کوم دی میټروپولیټن والا عمله هم موجود ده نو داسې څه ضرورت پېښ شو چې دی دا میچونه چې کوم دی د روژې له راوړل دا که دې عام ورځو کې کړی وي نو دومره مشکلات به هم چاته نه و تکلیف به هم چاته نه و دا وګوره مونږ چې کوم دی یو شاپر سبزي چې کور له وړو مونږ ته چې کوم دی تکلیف وي لوږ هم لګي تند هم لګېږي دا غریبانان هم وګوره په دې ګرمۍ کې ولاړ دي روژه دا تکلیف دی ولا مشکلات دي داسې بس بار بار دا یو خبره کوم چې ډېر دې له مسله څه وه چې دې دا میچونه ښه خبره ده میچ مونږ هم وشي میچونه وشي دا زمونږ د پېښور دپاره چې کوم دی فخر دی خو دا روژه کې چې کوم دی او بیا دې له دا एकदम وزیر اعلی صاحب و چې فنډونه هم نشته ټول پېښور روډونه توړ پوړ دي هر ځای کې چې کوم دی وروره پایپونو دپاره روډونه مات کړي دي او دا یو روډ چې کوم دی دا په یو شپه کې جوړ شو نو ډېره د افسوس خبره ده